السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عفت خو پاک دامنۍ ته ویل کېږي، د خلکو پاک دامني بیانول که نه. ته زه درس و تدریس کوم، ته چې درس و تدریس دې کولی شې، خبرې به دې نه کولی چې پښتو کې یو څه وي، عربۍ کې بله معنی کې. او زه درته د اصلاح په طور باندې وایم چې نور ملګري ملایان دې د دې کار نه منې که. سبا به یې چلوایي راخیستې، بل سبا به یې په جوارو باندې دمونه ویلي، بل سبا به یې په دانو باندې ویلي، بل سبا به خلکو ته چې د خاورې روالې دا دم کوي. خلک به په دې کې مصروفه کړي، د دنیا نه به یې وباسئ، د آخرت نه به یې وباسئ. چې هلکه تاسو داسې کار کوئ چې په جوارو دمونه اچوئ، په دانو دمونه اچوئ، په خاورو دمونه اچوئ. مړه ځان لم کار کتلی دی. او دا خو څه کاروبار نه دی چې بس ته ماته ته خپل کار کوه، زه وایم دا خو دا خو د دین کار دی، د الله بنده. په دې کې خو چې دومره معمولي خبره مو کې د هغې باره کې به سبا جواب ورکړې د قیامت په ورځ باندې. قربان د زړه سره الله دې قدردانه که، په الله ګران شي، قدردان شي. تاسو ابو تراب ورکړی آی ټي او زما متعلق تاسو ویډیو کړې ده، داسې بې بنیاده بې دلیله ویډیوګانې تاسو په کم بیس باندې کړې ده. حضرت دغه لږ ما تاسو نه معلومات. السلام علیکم ورحمت الله. دا هم په دې بنیاد باندې کړی چې ستا هم اصلاح وشي، او چا ته دې دا خبره کړې ده دې هم اصلاح وشي، چې دا بې دلیله خبرې نورې داسې وکړه د زړه سره په الله ګران شي، قدردان شي. ته خو یې لکه اهل حدیث یې که نه، اهل حدیث خو شانه یې که نه، غیر مقلد یې. خو داسې شی دی چې په موږ باندې ځان مه شوروه. او براه کرم زه تا نه څه جواب در کوم، خو ما تا ته دغسې رسوي چې داسې مه کوه. زموږ ورور یې، زموږ د زړه سر یې، او خپل کار چلو، خپل به چلو. واورېده بس بیا د قیامت دا ورځ ته اورېده پته به ولګي چې څوک په حقه دی، څوک په ناحقه. السلام علیکم ورحمت الله. بلکل همدغسې ده، زما ورور یې، دې کې څه شک نشته دی. او شهرت مسله جدا ده، هغه د رب العالمین په نزد چې سړی مشهور شي هغه ته شهرت ویلی کېږي. داسې به ستا نه ما خلک ډېر پېژني، داسې خبره نه ده، دې ته شهرت نه وایي. خو دا خبره یاد ساته چې تا دا کومه خبره کړې ده، دې دلیل به ستا نه عوام هم پوښتنه کوي چې تا دا څه ویلي دي، مولي صاحب دا تا څه ویلي، ته په حقه لګېږي که نه په ناحقه باندې لګې، چې دې تا سره کوم دلیل دی، تا را کوم ځای نه اخذ کړی. ته وایې چې د قیامت ورځ ته نو په دنیا کې خلک ګمراه کوې. دا عوامو خپله باندې پوهېږي که نه. مولي صاحب چې تا ورته ویلي چې د 11 مرچ به راواخلې، 101 کرت به پې دا وي، 101. دا اوس کوم ځای کې کوم صحابي کړي دي، د الله رسول کړي دي، تابعي کړي دي، تبع تابعي چا کړي، دا عمل چا کړی دی؟ ته ماته راوښیې وایه، سند د دې ووایه. دا خو ډېر علما په دې امت کې لګي. یو سړی به پټکۍ وي، واسکټ به په غاړه کړي، نو ولې هغه به عالم وي، یا 3 ورځې صحیح روزه به ولګوي، او دغه شانتې صحیح روزه او دا یې هفته شول او دا یې چیله شو، نو ولې په دې باندې به څوک زړګیا په الله ګران شي، قدردان شي. او الله تاسو ته هدایت نصیب وګرځوي. تاسو د ګمراهۍ خبره وکړه، نو هغه اظهر من الشمس، اورېده د نور په شانتې ښکاره دي. تاسو چې څومره ګمراهي، تاسو چې څومره دجال، کذاب توب، تاسو چې څومره نفرتونه، عفتونه او خبث باطن ستاسو د خلکو او دا څه هم تاسو سره شوي دي، زړه سره په دغې بحث ته نه ځو، خو برای کرم داسې مه کوه. السلام علیکم ورحمت الله. عفت خو پاک دامنۍ ته ویلی کېږي، د خلکو پاک دامني بیانول که نه. ته وایې زه درس و تدریس کوم، ته چې درس و تدریس دې کولی شې، خبرې به دې نه کولی چې پښتو کې یو څه وي، عربۍ کې بله معنی کې. او زه درته د اصلاح په طور باندې وایم چې نور ملګري ملایان دې د دې کار نه منې که. سبا به یې چلوایي راخیستې، بل سبا به یې په جوارو باندې دمونه ویلي، بل سبا به یې په دانو باندې ویلي، بل سبا به خلکو ته وایي چې د خاورې روالې دا دم کوي. خلک به په دې کې مصروفه کړي، د دنیا نه به یې وباسئ، د آخرت نه به یې وباسئ. چې هلکه تاسو داسې کار کوئ چې په جوارو دمونه اچوئ، په دانو دمونه اچوئ، په خاورو دمونه اچوئ. مړه ځان لم کار کتلی دی. او دا خو څه کاروبار نه دی چې بس ته ماته ته خپل کار کوه، زه وایم دا خو د دین کار دی، د الله بنده. په دې کې خو چې دومره معمولي خبره مو کې د هغې باره کې به سبا جواب ورکړې د قیامت په ورځ باندې.